بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوردونکو د حج بیان شروع او مونږه د احرام مخکې بیان وکړو. د احرام بعضی هغه امور چې هغه لازمی امور نو داغي بیان مونږ وکړو. بیم د احرام د ممنوعات بیان وکړو. نن مونږه د احرام د مکروهات بیان کوو. نو د بدن نخري لري کول سر یا ګیره او بدن په صابون سره انزل دا کراهت لري. درنګ په سر یا په ګیره کې ګمنځ وهل یا سر یا ګیره په داسې انداز سره ګرول چې د ویختو یا د سپګو د غزیدو یروي نو دا کراهت لري. کدا نه نو بیا جایز دي. دارنګ د لنګ صادر دواړه سرونه ګندل دم صحیح نه دي. دغه شانته خوشبو ته لاس وړل یا خوشبو په پوز سره خستل یا د خوشبو دکان ته تلل چې التزو بوی حاصل کم یا یو خوشبودار ونه دا داغي یا واخدي داغي نیول یا لاس وړل نو دا کراهت لري. که بغیر د اراده نه خوشبو راشي نو د سره به کراهت نشته دی. د کعبه شریفي د پردې لاندې داسې شان سره ودرېدل چې په مخ یا په سر باندې ولګي نو دام کراهت لري. البته که په سر یا په مخ نه لګي نو به جایز دي. دغه شانته خوشبودار کچه خوراک بغیر د ان داسي چې به بوی کوي دم کراهت لري. البته خوشبودار خوراک د پخېدل نورستو دا به کراهت نه لري. چوغه یا مثلا دارنګ نور شینا صرف وګ باندې چول هم مکروه دي. اگر چې د لاسونو د نستونو نه بهر وي. الله دې مونږ او تاسو له خیر راکړي او الله دې مونږ او تاسو له خوشحالي راکړي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.